الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم. أولئك خبر خدا کے طول ترجاحت قرآن اگر ختم شو اللہ نے محبت دربار کی قبول و منظور کرتا ہے اور جنہیں قسم پر سوابوں نے اللہ نے قطول مرامارو کرتا ہے. قرآن مجید ایک کتاب سرا کم خلق و کم شکل کی نسبت ساتھی اللہ کامیاب ہے. وہ قبول کو دنیا کی چکروں کی اس تیاری کی ہمیں سارا یہ کتاب ورگی چیزیں رسنبہ دنی کتاب کی دنی اصول کی کرشوی دی عام طور مانے کل سر موبائل ہے موبائل سراؤں کی کتاب ملاوی کی چیزیں دنی طریقے کا دار قدیم واجدہ کچھ علوہ وسیع ہے. اللہ رب العزت خود کا رب جب قرآن مجید کی دفعہ اللہ کرے دے چھتا قدیمہ دے عمل ہوگا تدبی تلاوت ہوگا تدبی عظمت پر رکھیں نوا تدبی پر ترجمہ کو مفہوم ذات کوئی کا نکلے چھتا پوری خبر اللہ شیئر اللہ رب العزت کو اتبا کامیاب ہے. قرآن مجید دلیل ہر قسم خلق موجود تھی. حافظان اشتا، عالمان اشتا، قاریان اشتا، دعیان اشتا، ناشران اشتا. علماء نے کیوی دا قرآن عاشق ذات نجوڑتا سنگا چی دا عاشق دے دا سوی چی دے دا اخبر دا معشوق دا معصوات دا بل حس سوچ نکل دغرنگی چی ہر وقت انسان دا غلط نہیں رہی چی دا دون دا اخبر دا قرآن دا اللہ چی کم کلام دا دین معصوات بل سوچ دی یو سڑے تیر شوی دے قیس ابن ملکور منگو ارتحان طورما دے مجنون وائیو دا آگئیو پیر دے سرڑیر مین و محبت و آگا پیر دے شکل نا دوکر تقطول و چی کل آگا پیدا شوا نمون اکتار ولنوم لیلا کی و لیلا دور تیاری تشبیح ترے دیکھی لیلا ولنوم کی دا دے قیس دا دا ترلون وا دا قیس دا دے عاشق شوا چی عاشق شوا نو ہر وقت دا سنوم پلان وقت یوزلوی بچی مونگی بدنام کو وی دا ہر سڑی پا خلمات دا خلمانا چی یرا دا قیس چی کم دیل دیل کیا دے دا لیلا بمین و محبت کی دننی والے شاید ہے چی دا غبارہ کی اشعار رازی وی امر على الديار ديار ليلى وقبل زلجدار وزلجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار وی دیبا چی دلیلا پور طرف تطلو نیدو با کل دیوالو نخکلو کل ویو دیوال طورہو کل وبل دیوال طورہو وی دا دا طریقے کھارو چی دبا آگا دیوال خکلولو دا طول لیمنتو میں چکل اپلار اوکتا اپلار وقتی زجزو کابی زان سر بیت اللہ تلار بیجی بیت اللہ کی تو توبو باسی سوکی اتلار شی تو توبو باسی جدا کم کار کی مبتلا ہے دیجی کن انت کابی تلار دوارا کابی مخت کی راستا اپلار وقتی توبو باسا دیوی الہی تبت من کل المعاصی اے اللہ زدہ ہر قسم گناہوں نتو واسا ولیکن حب لیلہ لا اتوبو خود لیلہ دمین نتو واسا نور دا ہر سنتو واسا خود لیلہ دمین نتو واسا لا
وی اے اللہ زخ لیلا سر مینه او محبت کوما او وی زمان د مینه او محبت د دې باندې چې څوک راځي وي خدای ته په هغې رحم وکړي نو چې هغه وویل نو پلار یې حیران شو چې اوس څوک امین وایم کولی وی زوی مې داسې دعا وکړه چې خدایه څوک زما په مینه باندې یوځای کېدو باندې امین ووایي نو په هغه رحم وکړي نو هغه پلار ویل چې اوس څوک خدای حیران کړی یو ځل اسد رضی الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت د معاویه رضی الله تعالی سره صلح وکړه چې صلح وکړه د معاویه رضی الله تعالی عنه واپس روان ډېر خوشاله و چې یو جنګ دی هغه ختم شو نو دغه قیس دغه دی ولا مخې ته راغلو چې مخې ته راغلو ورته قیس خبرې حسن رضی الله تعالی عنه ورته دی د هغه دور سړی دی ورته خبرې وی څه دي وی معاویه سره روم وشوه ما د هغه په لاس باندې بیعت وکړ اوس به ډېر ښایسته اسلامي حکومت جوړ شي وی ډېر ښایسته حکومت به جوړ شي او وی معاویه سره حکومت هغه جوړېږي هم نو قیس ورته څه وایي قیس ورته حکومت خو لیلا سره جوړېږي معاویه سره چېرته جوړېږي نو حسن رضی الله تعالی عنه ورته وایي وی انت مجنون بس هغه ټیم د مجنون باندې مشهور شو وی ته مجنون یې خبره مې دې پورې کوله چې هغه دومره په دې مینه او محبت کې مست چې کله وفات شو د هغې نه بعد چا خوب کې ولیده وی خدای درسره څه معامله وکړه وی الله ما ته وویل چې تا په دنیا کې یو داسې مثالي محبت کړی دی چې هغه رنګې محبت څوک ما سره وکړي وی زه به د هغه بخښنه کوم نو په ورځ د قیامت به زه دا خلکو ته مثال پیش کوم چې دا وګوره مخلوق سره داسې محبت کړی تاسو د الله سره داسې محبت نشئ کولی تاسو الله پرېښی دی په کار خو دغه وه چې موږ هم الله رانیولی وی تاسو وګورئ کلام د الله دی کتاب د الله دی خبرې د الله دی موږ وایو چېرې فلاني ما سره خبرې وکړي صدر صاحب وزیر اعظم صاحب ته وکړي داسې وکړي دا وکړي الله رب العزت وایي دا زما کلام دی وي زه تاسو سره خبرې کوم کله چې دا تاسو شروع کړئ زه تاسو ته متوجه کېږم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل وي دا یو ډمه لګیایي هغه لګیایي کانې وایي وي عاشق ناست دی هغه د هغې کانې ډېر غور او فکر سره اوري وي الله رب العزت څوک چې قرآن وایي وي د هغه قرآن د دې نه زیات غور او فکر سره اوري ځکه چې د هغه کلام سره مینه او محبت دی الله ته سره مینه او محبت بشر یو سړی تېر شوی دغه بشر شرابي انسان دی ټول عمر یې شراب څښل لګیا و په هغه ځوانۍ پورې شراب یې څښل یو ورځ په لاره را روان دی شراب یې څښلي دي یو کاغذ یې وکتل په هغې باندې د الله نوم لیکلی شوی ای راوچت اوهو دې باندې خو د الله نوم لیکلی شوی څه دي د الله نوم پرې لیکلی شوی دی چې جیب کې وکته 2 درهم ورسره پراته یو درهم باندې شیشه واخیسته یو درهم باندې د ګلاب اوبه واخیستې وی هغه شیشه هغه ګلاب اوبه باندې د الله نوم پاک کړو چې دا په ځمکه څښا شوی و او بیا یې په هغه شیشه کې واچولو هغې کې ګلاب اوبه واچولې او کور ته راوړو بله په یو تاج باندې کېښود وی دا د الله نوم دی دا دلته ښایسته ښکاري وی دا دلته ښایسته ښکاري چې کله یې دا وکړه یو بزرګ د هغه وخت هغه الله رب العزت ورته وایي خوب کې ولا الله راځي وی لاړ شه او بشر باندې زما سلام ووایه هغه بزرګ را روان شو چې دا بشر څوک دی چې الله مې سلام ووایه هغه را روان دی په لاره را روان دی یو نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي اخر کې ورته یو کس وایي وی لاړ شه شرابخانه کې وګوره شرابخانه کې وایي هغه شرابخانه کې او ته دومره لوی بزرګ د هغې نه تپوس کوې هغه ورته وایي تاسو څه خبرې چې الله رب العزت ماته د هغه سلام دی ویلي هغې کې څه چل شته دی لاړو شرابخانې ته هلته تپوس کوي بشر څوک دی نو خلک ورته ګوري ته وګوره شرابخانې ته وګوره وی لاړ شه هغه بوټ کې به چېرته پروت وي داسې پرشه کې وګورو هغه راوړ ورته یې بشر دی دی ورته پرشه کې وي اوسېمه ورته وایي الله درباندې سلام وایي د بشر ته د شرابو نه ښه لاړه ختمه شو وي څه وی الله درباندې سلام وایي یکدم په لحاظ شو وی الله په ما باندې سلام وایي وی او الله په تا باندې سلام وایي په دې ټیم کې د بشر په خپو باندې چپلې نه وي په ټول عمر کې بشر په خپو چپلې وانه جوړې هغه ویل په کوم ټیم کې چې په ما باندې د الله سلام راغلی وي په هغه ټیم کې زما په خپو چپل نه وي زه به چپلې نه اچوم
بشر حافي حافي هغه کس ته ویل کېږي چې خپې هم له خپې ګرځي نو بشر حافي هغه چې کله بیا یو ځل داسې وه یو کس په لاره روان دی او یکدم یې چغه وواله هی بشر هی بشر یعنې بشر لاړه مړ شو هلک ورته یې د خپلې بنده دا دی راروان په دې لاره کې دلته ودرېد او یکدم ته ویل بشر مړ شو هېڅ څوک دې خبر نه ته وایي بشر مړ شو هغه ورته وایي وی بشر به په دې لاره باندې د کور نه د حدیثو درس درته نو امام به کتو چې په دې لاره باندې به چیرې خوا دې به چېرته خپل غلاظت نه کوله وچې سوټې به هلته نه کولې چیرې وی نن چې ما وکته د غوا غلاظت سوټه ما وکته چې ما کړل زه پوه شوم چې بشر مړ شو خلکو کور ته منډه کړه چې تپوس یې وکړو بشر مړ شوی دومره الله یو بیا عزت وکړه نو الله زموږ هم عزت کوي خو هله چې موږ د دې قرآن سره ځان مضبوط ونیسو صحابو ته وګورئ ولاړ دي تلاوت خلکو د قرآن تلاوت نه پرېږدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه صحابو مقرر کړه هغه صحابو ته یې ودرېږئ دلته پیره به کوئ هغه صحابو خپلو کې وویل که ټوله شپه دواړه ویښ یو نو عنقریبه ده چې په اخره شپه کې دواړه ویښ شو نو یو کس به اوس کوده شي بل به تلاوت کوي بل به بیا راپاڅي بل به کوده شي دغه رنګې شپې تقسیم کړه دا کوم کس چې ویښ و دی اوس ولاړ دی نفلونو ته سورې کهف یې شروع کړی نفلونو ته ولاړ دی سورې کهف یې شروع کړی دی او په دې ټایم کې دشمن وکتل چې دا خو یو کس دی راشي ویږه چې په تیرې وویستلو وینې ترې راوړلې دي او سلام ته راوړی زموږ استاد غونډه کې منځونه یې نو داسې منځونه یې وو سلام یې نه اړولو اخره کې چې وینه ترې ډېره لاړه نو د دې د یار نه بل ملګری راپاڅولو داسې نه چې زه مړ شم او دا دشمن حمله وکړي نو بل ملګری د دې د یار نه راپاڅي دا د هغې د قرآن مجید سره مینه او محبت او بیا الله رب العزت کوم مقام ته هغه خلک ورسول چې قرآن سره مینه او محبت کولو زمانو قرآن سره مینه او محبت دا زموږ اولنی جز دی او بیا د قرآن د مینې او د محبت هله پته لګي دا نه ده چې به سر وخت د سینې سره جنګولې وي او د لور د وادي په سر دې ورته ایښی وي یا چېرته ضرورت پرې راپېښ شي نو به هغې دپاره چې نن وظیفه پکې ګوري یا د قرآن ختمونه به صرف د خپل د مقصد دپاره کې نه نه دې دپاره نه ته به قرآن وې د قرآن د هغې تلاوت پکې هغه دې دپاره کې چې ته د هغې نه اثر واخلې ته د هغې نه عبرت واخلې چې یاره الله ما ته په دې کې څه وایي د هغې نه یره واخلې چې الله نه ویرېږي صحابو چې دا دومره د قرآن تلاوت کړی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې په دومره کارو کې سوره بقره یادوي صرف دې دپاره نه یادوي پیغمبر علي رضی الله تعالی عنه یو کس راغو شاګرد یې و چې راغو ورته قرآن راته وښایه هغه ورته وایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره دغه دوه آیات یې ورته وښې وي هره ورځ راځه زه به دوه درې آیات اخلم سړی لاړ ډېره موده پته ونه لګېده علي رضی الله تعالی عنه سوال جواب ولیکلی ورته وایي وي لاړ شو تپوس وکړه هغه پلاني پته نه لري یو ورځ راغلی او بیا نه دی راغلی علي رضی الله تعالی عنه سوال جواب ولیکلی سړی راغله چې راغله علي رضی الله تعالی عنه ترې تپوس کوي یعنې ته پته دې نه لري ورته تا ما ته داسې دوه آیات وښې چې الله د ذرې برابر که هغه د خیر وي که د شر د هغې به حساب کوي وي بس ویرېږه څه ویرېږه وي بس اوس ذره ذره شیزونو کې څه لګیا یم په هغې کې سوچ او فکر کوم ذره ذره شیزونو کې یو صحابي و ناست و ژړل ډېر زیات یو بل صحابي راغی هغه ورته څه چل شوی دی چې دومره ژاړې ګناهونه ته نه شوي وي زما د الله په سخت قسم وي د بدن د دانې برابر هم باندې ګناه نه دی شوی د بدن د دانې برابر هم باندې ګناه نه دی شوی وایي زه یېرېږم په دې باندې چې په ورځ د قیامت د الله مخې ته به زه ودرېږم زه به ودرېږم عایشه رضی الله تعالی عنها یو شپه ټوله شپه لګیا ده جاړي الله ته او یو آیات وایي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دغه آیات ټوله شپه لګیا دی وایي حالانکې کافرانو متعلق دا آیات نازل شوی چې الله رب العزت وایي تاسو هغه وخت یاد کړئ چې ستاسو د وهم او ګمان کې به مې زه به تاسو سره هغه معامله وکړم نو داسې نه چې
د قرآن مجید ختم یو خو ډېر لوی کار بېشک لوی کار دې کړی دی خو دا خو هم نه ده که نه چې صرف په دې عمل باندې کېناستې چې یاره بس دغه عمل مې کړی دی بس نور عمل به زه نه کوم نور به د قرآن مجید تلاوت به نه کوم نه قرآن مجید موږ نه پوره دوستانه غواړي پوره یارانه غواړي او د قرآن مجید یارانه هغه بیا د دې نه هم زیاته ده چې دې صحابو ټوله شپه د قرآن مجید تلاوت کولو ولې کولو هغې ته پته ده چې دغه قرآن مجید حجت لک او علیک دا به یا په تا باندې حجت جوړېږي یا به ستا دپاره شفارس جوړېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ورځ د قیامت به راشي حالانکه په ورځ د قیامت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي امتی 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 زما امت زما امت زما امت زما امت آدم علیه السلام به میزان سره ولاړي د میزان نه به خوځي نه تر څو پورې د ټولو امتونو حساب کتاب نه شوی چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی هغه جهنم ته لېږي آدم علیه السلام به اواز کوي یا محمد یا محمد اے محمد اے محمد دې خوا راشه ستا امتي جهنم ته ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په هغه ټیم کې راشي او د هغه امتي لپاره به شفارس کوي هغه امتي به جنت ته بوځي الله ته به لګیایي خو په یو ټیم کې به پیغمبر هم اواز کوي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وی اے خدایا راونیسې دغه قوم اے خدایا زما د امت راونیسې خدایا زما د امت جهنم ته لاړه کړي ولې جهنم ته لاړه کړي هذا القرآن مهجورا دې خلکو زما نه بعد قرآن پرېښی دی دې خلکو زما نه بعد قرآن سره مینه پرېښې ده قرآن ویونکو سره مینه پرېښې ده د قرآن عظمت زړه نه ختم شوی دی قرآن تلاوت یې پرېښی دی چې کله دا د انسان دغه حل جوړ شي چې دې قرآن پرېږدي موږ خو په کور کې د هر یو شي خیال ساتو خو د قرآن مجید خیال نه ساتو ګوره بشر حافظ ته الله موږ څنګه احترام سره کېښه څومره احترام سره الله کوم مقام ته ورسوله موږ سره قرآن مجید لوی قرآن دی چې د دې موږ احترام وکړو تاسو یقین وکړئ الله به هغه مقام ته رسوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل په قرآن کې چې څومره آیاتونه دي دغه یو آیات به ته وې دا به یو وې او الله به درته وایي زه د جنت په درجو باندې خیږه یو درجه څومره ده د ځمکې او د اسمان دومره درجه ده اوس آیاتونه وګورئ څومره آیاتونه دي دومره درجو باندې به دغه انسان برسر ته خیږي لګیا وی دله به الله دومره لوی درجات ورکوي چې دغه قرآن ما او تا دومره درجې ته بوځي زمانو بیا ولې موږ په دنیا کې داسې لګیا یو ولې په پیسه باندې داسې لګیا یو په پیسه باندې دشمني هم کړو په پیسه باندې سر هم ورکړو په پیسه باندې حلال حرام ته هم نه ګورو ولې په ورځ د قیامت په زما او ستا حساب او کتاب د پیسې کېږي سر ها په ورځ د قیامت پیسه نشته په ورځ د قیامت دا نیک عمل دی الله به دا شماري ووایه الله ته نیک عمل او شمار یې نشته اخلاص دی ته ما ته ووایه چې ستا په دې عمل کې اخلاص څومره ګوره زبیده ملکې زبیده به ټول پېژني د هارون رشید ښځه وه د چا هارون رشید بادشاه ښځه وه ملکې زبیده هغې یو لوی کار دا وکړو چې یو بهترین نهر یې جوړ کړو د خلکو دپاره هغه نهر نشانات اوس هم د عرفات میدان سره شته نو نهر یې جوړ کړ هغې نه به خلکو سفرې به یې کولې هغې نه به یې اوبه استعمالولې و کله چې وفات شو وفات نه بعد چا خوب کې ولیده ای ملکې زبیدې ای زبیدې الله در سره څه معامله وکړه الله در سره څه معامله وکړه زبیده څه کوي هغه ورته وایي وی الله زه وبخله وی بخلې به نه دومره لویه کارنامه دې کړې ده دومره لوی نهر دې جوړ کړی دی هغه هم د خپله پیسه دې جوړ کړی وی نه وی زه الله باندې ډېر بخلې وی زه الله د خپل د وړوکېوالي په یو عمل وبخلم وی جینکو سره مې په ټال باندې ځانګل او وی هغه ټال سره زما لوپټه پرېوته وی دې کې اذان مې اواز مې واورېده وی ما د ټال نه یکدم راټوپ کړه او وی په سر مې لوپټه واچولې وی الله زما بخله په هغې باندې الله زما بخله په هغې باندې وکړه الله داسې انسان بخي لکه بخاري شریف کې روایت بدکاره ښځه وه بدکاره ښځه وه خو چې راغله یو سپی و هغه د کوهي په غاړه باندې ولاړ دی تږی دی او د کوهي غاړه خو هسې هم داسې لونده لونده وي نو هغه په خټه باندې
کا دی پدی خط پدی سپیمان اچھتر قبوس کرے اللہ دا عقید وجنا دا عقید بخان پیسر دا عقید بخان پیسر زمان اللہ دا سبحانہ ہوا مجھے دا قرآن مجید تیسرا حکم کتا سبا چیز قرآن مجید ہر یو عمل پر عظیمان عمل کو دا پتی سڑکی نبی دا اللہ یا پیدا چکل دا اللہ یا پیدا شو ہر یو کار ما آسانی کل دا اللہ یا پیدا شو ہر یو کار ما آسانی ہر یو کار ما دا سی آسانی چکل ہم ہوگا یو گناہ دا نستنگی ہو نمکتبا اللہ را یادی مکتبا سڑکی ہو دا سی ٹک رازی ہو دا سی آواز ہو مکتبا سڑکی چھے اے فلانیا تو ولی دلتا نستنگی ولی دیسے انتظر خو انا چستا پزر کے استحصار دا اللہ تیری بھی ورہ ومدینہ منورہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگیا دے کش گئی تو رشپدا دے سہرنے ٹیم دے اور آواز کی لور تسوئی وی بچے پیو کے ابو آچوا مور لور ورطوئی وی مور عمر وی دی چپا پیو کے با عمر ناچوائی مناوٹ بنا کوئی وی دت عمر کب سے دے عمر شکا نشتا دے وی واچوا ورکی وی دا عمر اللہ مشتا کرا دا یہ روی بیا چی دا عمر اللہ مشتا کرا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویو سفر روان دے یشکر کیوں کرتا دیر شے چینے سری کو دے مسکے عبداللہ ابن عمر سے وہ یوری کہ دلہ اسمائش کرو دلہ امتحان اخلو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی ویو چینے پکار دا آورتی دا وہ زمانہ دا وہ دا مالک دی دا زمانہ مالک دی ورطی خیر دی مالک خودی دن تنشترے ویو تی نرالا راکا وی تالی ومو کسب پیسی در کو ورطی وی نظر نشم در کو وی پورا تمو لیو راکا تالی و پیسی در کو ہم بے حلال کو تمام تی نپے دواخل تمہیں مغلو ہم بے مغلو وی مالک جیسو نشتا ورطوئی این اللہ ودی دیر کی با اللہ چاہتا وہی پھر کی بات اللہ چاہتا نمانو اللہ نے دو گیا رفقا حسن بصری سے ہر وقت بیدا سی کر دیدا لکہ اسی جبلات کمر کے حق کو راوان دے دو رغم کی بگر کیا اللہ نے دو رغم کی بگر رابع بصریہ خزدہ امام تقتول خزدہ اور بیا اللہ داری تذکرت ترغنا پوری جو دے ساتھ لینا وجہ صدا وجہ دارا چپش سلیرش کے پوکی میں نمہ گیتا خوب کولو شاگر دیوائی ویماں کو کتا چرام بصریہ و تم پر جڑل چکن دیکھ میں جڑل انت واخر اٹھکی دے انت سر اٹھکی دے واخر اٹھکی دے خدا علی کی گی چی زمان استاب بزرکی دا اللہ دا حکم قدر میں زمان استاب بزرکی دا مشر قدر شتا بالکل پکار دے دا عام سڑی قدر شتا دے دیوان عام دا افسر دا ممکن کا یریو کو دا پولیس نا ممکن کا یریو کو دا فوئی نا ممکن کا یریو کو دا فلانی نا ممکن کا یریو کو کچھ یر نشتا دے دا اللہ یر نشتا دا اللہ یر نشتا چھ دا اللہ یر زمان استاب بزرکی راوا دا یاد ساتا معمولی گناہ بمکن لیا گناہ کا معمولی گناہ اور کچھتا دا اللہ یر زمان استاب بزرکی نہیں کا گھٹنا گھٹ گناہ کرو آب ممکن اس نفکاری دیو جنا وی دا مومن دا آغا صفت دارے چی دیو وڑا گناہ کی وی دا وڑا گناہ پتما نجاسی لگا غر اور دا فاسق آغا دا خبری پاگئی کے چی آغا گھٹ گناہ کی وی دا سی لگا اے پپوز اے مچنا سوار والے وہی دا سی آغا مونگا چی دے مونگا دا اللہ حکم تساتے چی دا اللہ حکم ماتا پدی ٹیم کس دے محمود آیاز کو بھی جنے گا محمود غزنوی بادشاہ کو بھی جنے محمود غزنوی آگا سرے و غلام آیاز ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آگا دا آگا تذکرہ کرے وی تبا آیاز چکر ہوا آیاز وی دیر تابدار ہے کوئی دا وزیران ہو پر سر حسن ہو چی دا بادشاہ والی دو پر موقع یوزل بادشاہ دا آگا دا اقل امتحان دا وزراؤ پر وقت کیا رسا بادشاہ وزیران ٹول ناس دی ویدہ خزانے نے یو قیمتی ہی روڑے اور سرے اور سٹکو روڑے قیمتی ہی روڑا چی ہی روڑا اوے
یو وزیر لور کوم ستاسو د عقل امتحان دی نه ماته هغه ماته نه کا مخکې دا کړه بادشاه مخکې نو خوشاله شو چې زه ښه کار کامیاب شم بل له ورکه بل چا ماته نه کا اخر کې آیات ورسره په طرف کې ولاړ هغه دوی نه ماته هغه سړک راوستو هغه قیمتي هیره ماته نو ټول وزیران خوشاله شو چې بادشاه ته پته ولګي چې سړی کما کوي وی اوس به د دربار نه وباسي نو محمود غزنوي رحمه الله د آیات نه تپوس کوي ورته یې هیره دې ولې ماته هغه ورته یې ماته مخې ته دوه خبرې یو خبره خدا چې ستا حکم ومنم او هیره ماته او یو خبره دا چې هیره پرېږدي نو او ستا حکم نه انکاري شي خو یې ما ویل چې د بادشاه په حکم باندې زرګو هیرې قربان وی دا هیره څه کوي که نورې هیرې وي ته چې حکم کې زه به یې مات کوم د الله په حکم باندې زرګو هر څه ګردونه قربان چې هغه څومره وکړو ولې موږ نه شو کولی همدغه حیاز یو ځل ناست دی بادشاه یو میوه راوغوښته هغه ډکرې ډکرې کوي او یو وزیر ته هم ورکوي بل ته هم ورکوي بل ته هم ورکوي خو هغه میوه خوله هغه بادشاه چې هغه وزیره ورته ټول یو هم دي چک کړی او ورکوي بل هم بل هم او نږدې ورسره ایاز ناست دی هغه یې ورکوي خوري لګیا دی خوري خوري بادشاه نو ورته ولې نه خوري ډېره سوه ده ایاز ته وایي ته ولې خورې ایاز ته وایي ته ولې خورې ایاز ورته وایي وی چې د کوم د بادشاه د ولې نه مې ټول عمر تراوه خوړلی ټول عمر مې خواږه خوړلي که یو ځل مې تراوه خوړل نو څه چلو شو چې الله موږ باندې ټول عمر دومره احسانات کړي دي دومره نعمتونه الله موږ له راکړي دي چې د هغه الله حکم موږ نه منو نو یاد وساتئ زموږ د لوی نافرمانه هېڅ څوک نشته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې په هغه باندې غربت تېر شه ازمایښتونه پرې راغله د دې امت دپاره دعاګانې کولې خدایه په ما باندې راغله خو زما په امت باندې راته شي چېرته به هم تاسو نه کړي چې چېرته د لوږې نه تاسو خېټې پورې کاڼې تړلې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوږې نه خېټې پورې کاڼې هم نه تړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر څه برداشت کړ د الله حکم هغه یې پرې نه کړ موږ باندې چې لږه سخته راشي لږه ورته کې سخته راشي موږ الله پرېږدو د الله حکم پرېږدو هر څه موږ لاړ شو هغه قربان کړو د نورو خبرو نه الله پسې پرېږده د الله کلام پسې پرېږده د الله حکم پسې پرېږده نه د الله حکم د ټولو نه مخکې دی د الله حکم د ټولو نه مخکې دی چې کله موږ د الله حکم منو د الله په حکم باندې عمل کوو الله رب العزت به زموږ ژوند جوړوي بس اخرنۍ خبره کوم صدق الله الله مغفرت یا دا پټه کو هر ځای بلکې د دې څخه به زیات وکړو د دې څخه به زیات وکړو محفل د دې نه وقفه به په لور جوړ کیږي د دنیا په اعتبار سره ودن ته ټول راو شوی دی راپاره چې موږ الله راځي الله زموږ راځي کچرته مقصد بدل وي لیکن کا الله رب العزت بیا د بخښنې فیصله نه کوي که مقصد بدل که مقصد دا چې صرف دنیا دې راته ملو شي صرف د دنیا مالحال دې راته ملو شي او یاره زما به د دنیا په اشاره صرف دا دې ختم شي د دنیا خو یو څو ورځې کم دی یو څو ورځې کم دی ختم به شي آخرت سره بیا څه کوو چې زموږ ټولې دعاګانې صرف د دنیا دپاره آخرت سره بیا څه کوو زما چې راغونډ شوي دې دپاره یو چې الله نه بخښنه وغواړو چې الله زموږ ګناهونه معاف او یاد وساتئ ګورې الله ګناه معاف کوي الله ګناه معاف کوي الله هیڅ کله هم داسې نه کوي چې زموږ ګناه نه معاف کړي نن بالکل دا رښتیا زړه ده چې دی نو موږ توبه وباسو نو چې توبه وباسو یقین وکړئ چې د دې ځای نه موږ بهر وځو موږ به داسې ځو لکه نن چې پیدا شوی د ګناه د جسم د سفر او بیا قرآن ته بس دعا کوي چې
چې موږ الله راضي کړو الله رب العزت دې زموږ ټول راضي وګرځي ډېر ملګرو